زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم په 21 اپریل 571 عیسوی یعنی 12 ربیع الاول باندې پیدا شوی او چې زمون خوږ نبی په مکه مکرمه کې تقریبا سحر ټایم کې 4:15 بجو وخت کې ایگزیکٹ ټایم چې کوم دی چاته هم مال خو اټلیست نه دی معلوم کېدی شي علم والا خلکو لا زمونږ د خوږ نبی د پیدا کېدو ایگزیکٹ وخت معلوم وي خو د روایاتو مطابق سحر 4:15 بجو دې ټایم کې زمونږ خوږ نبی په مکه مکرمه کې په 12 ربیع الاول باندې پیدا شوی جی زمونږ د خوږ نبی عمر چې کوم دی 63 سال عمر کې زمونږ خوږ نبی د دې دنیا نه رخصت شوی 63 سال مطلب دا چې 22330 ورځې زمون خوږ نبی په دې دنیا باندې تیرې کړې وي دې کې د رسالت چې کوم وخت او زمون خوږ نبی چې کله پیغمبري ورته ملو شو زمون خوږ نبی د رسالت وخت چې کوم دی 23 کاله تیر کړی دی په دې دنیا باندې 40 کاله عمر کې زمون خوږ نبی باندې ډومبنۍ وحی نازله شوې وه او 43 کاله دا زمون د خوږ نبی د رسالت وخت دی ویل کېږي زمون د خوږ نبی د دادا نوم د نیکه نوم عبدالمطلب او د نیا نوم د دادی نوم چې کوم هغه فاطمه بنت عامر زمون د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم درې زامنو او څلورې لوریانې وي 14 چچاګانو 14 ترونو زمون د خوږ نبی او شپږ پوپیانې وي جی دین علاوه زمون د خوږ نبی چې کله پیدایش نه مخکې د دې دنیا چې کوم وه دا په دور جهالت کې پرته و جی زمون خوږ نبی چې کله دنیا ته راغلو رڼا راغله جی علم راغو رڼا راغله زمون د خوږ نبی د پیدایش نه مخکې به عربیانو دغه چې کم دور جهالت نو هغې کې به چې کله ښځه پیدا شو مطلب کله به یو جنۍ پیدا شوه نو هغه به زنده په ځمکه کې ښخوله هغه به د پلار دپاره یو ټینشن و چې دا د پلار دپاره یو ټینشن دی نو پلار به ولګېدو هغه لور به یې راوچته که پیدا به شو راوچته به یې که د مور د غېږې نه او په ځمکه کې به یې ښخه که چې دې له به دور جهالت ویلی کېدلو د غلامانو وختو جي غلامان به خلکو اغشتل په پیسو باندې غلامان به خلکو مطلب په پیسو باندې به انسانان خرڅېدل د کار دپاره د غلامۍ دپاره به انسانان اغشتلی کېدل خو چې کله د مونږ خوږ نبی دې دنیا ته راغو نو دنیا بدله شوه رڼا راغه جي رڼا راتلو سره نور راغو جي زمونږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم دې دنیا ته رڼا راوړه علم یې راوړو دا مونږ له چې کوم دین میلاو دی په فری کې راله میلاو د هیڅ قسم ایفرټس دې دپاره مونږ نه دي کړي نو توبه خدای توبه ده کې مونږ قدر نه کوو د دې دین دپاره د مونږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم څومره تکالیف برداشت کړي د مکه نه مدینه ته هجرت کړو چې د مکې کافرانو به د مونږ خوږ نبی ډېر زیات تنګولو ډېر زیات تکالیف پې ورکول د هغه د دې دنیا نه رخصتولو پلانینګونه به یې جوړول جادوان به یې پې کول جي مختلف دمکیانې به د مونږ خوږ نبي ته میلاوېدې په مکه مکرمه نه بیا زمونږ خوږ نبی مدینې ته هجرت وکړو په مدینه کې بیا زمونږ د خوږ نبی ژوند لږ په سکون باندې شو نن سبا چې څوک عمرې ته حج ته لاړ شي نو هغوی وایي چې مدینه کې راله ډېر سکون حاصل شو په مکه کې ستړی وم عبادتونه مې کوله په مکه کې راله مطلب التم د ذهني سکون شته دی په مکه کې ډله سکون التم ملاویږي ځکه بیت الله دی خانه کعبه ده خامخا خو بیا هم چې مدینې ته انسان لاړ شي نو هلته آرام وکړي هلته ریلیکس شي نو ځکه زمونږ خوږ نبي هم آرام د ریلیکسیشن ژوند چې کوم زمونږ خوږ نبي تیر کړی هغې په مدینه کې تیر کړی د مدینې خلکو زمون خوږ نبی له ډېره مینه ورکړې وه خو د خبره د دین نه روانه شوه چې دا کم دین دا کم اسلام مونږ له دا کم مذهب مونږ ته الله پاک راکړی دی او اوسني خلکو ته دا مونږ خلک دا جنزي چې وله ویلی کېږي نو جنزي چې مونږ هم یو چې مونږ ګوره مونځ نه کوو نور زمونږ اعمال داسې دي نو دا دین دا اسلام دا د دې دپاره زمونږ خوږ نبي ډېر زیات تکالیف برداشت کړي دي دې دپاره کافرانو ظلمونه زمونږ خوږ نبي برداشت کړي دي صحابه کرامو څومره تکالیف برداشت کړي دي جی نو په دې ویډیو کې دا د خوږ نبي د زندګۍ حوالې سره شارټ خبرې مې در سره وکړې چې په 12 ربیع الاول باندې زمونږ خوږ نبي 571 عیسوي کې په 21 اپریل 571 عیسوي اور 12 ربیع الاول والله هم ویل کېږي 21 اپریل چې کوم دی که نه نو دا انګریزي کلندر دی او اسلامي کلندر چې کوم دی هغه 12 ربیع الاول دی جی نو دا د خوږ نبي د زندګۍ حوالې سره او د هغه لږ شاړ غونته انفارمیشن مې در سره شریکولو د ثواب په نیت باندې دا ویډیو مخکې ملګرو له ورسوئ والسلام